دا څه کې هغه یو پکې د سهار د لمانځه په ټایم کې ووایي ثم غد نویت من شهر رمضان د روژې دعا یې پکې هم ویله اورې یا الله ته یې معاف کړي خدای پاک خو موږ څه ووایو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې. یاره په چا پسې خندا نه کومه، خندا زموږ سره مزه او خوند نه کوي. خوشي کار دی که نه چې د پی ټي آی والا چې کمیشن شروع کړی و او اوسه پورې لګیا دي او عمران خان صاحب په جیل کې پروت دی، نو اول خو به احتجاجونه کوله تله راتله به، او اوس چې کومه دی د خیره سره اوس یې شروع کړه ځانونه، او ځینې کسان اذان هم صحیح نه ورځي، ګډې وډې وایي، او چې څنګه ځانونه وکړي نو د هغې نه فوراً بعد چې کومه دی بیا بددعاګانې شروع کړي، خیري شروع کړي، د پښتنو په کې د خیري وایي، بیا چې کومه دی جنرال اسیم منیر ته چې کومه دی حافظ هغې ته چې کومه دی هغې ته بیا خیري شروع کړي که نه. نو دا خلک اوس ماشاءالله خیرو ته کېناسته، د احتجاج نه تله خبره خیرو ته لاړه، په ګډاګانې ونه کړه، اوس په ځانونو شروع وکړه. زه ځام یو ښه کار دی، ثواب ورته میلاویږي چې اذان وکړي، الله دې ورته خیر کړي چې سافټویر بیا اپډیټ نشي په اذان باندې که نه. بشیر خان هم اذان وکړو، زموږ علاقې دلته هم چې اذان نه وکړه، ټول خو به ځان نه وکړه، بس بیا یې هغې نه پس خیرې شروع کړې. خان پسې نه خو په غم کې ورسره شریک وي که نه، نو الله دې بیا خپل رحم کرم وکړي او سړی وله رها کړي اول په اذانونو باندې. هلته کسانو نیولی دی اذانونه نه چې ډېر څه وکړي که نه، نفلونه هم شروع کړي که نه، بیا هم نه ازادېږي. کېدای شي بیا اوس نفلونه شروع کړي. الله بندیان خپل ځان په دعا ول نه غواړئ، ځان له اذان وکړئ، ځان لمونځونه وکړئ، ځان تهجد شروع کړئ، چې دا سیده بیده تلې او اذانونه هم شروع کړل. سخت مې پسې وخندله او د خندا مې تشې وشلوله.